د ریپورتونو تر مخه دا وخت په پاکستان کې د 40 لکو نه زیات افغان مهاجرین اوسېږي او دوی له د پاکستان حکومت له اړخه هغه ټول حقونه او سهولتونه حاصل دي کومې چې خپلو خلکو ته ورکړي دي ولې اوس حکومت دا فیصله کړې چې نه یوازې افغانان بلکې هغه هر یو کس کوم چې د بل ملک وي او په غیر قانوني توګه باندې په پاکستان کې وخت تېروي نو دوی له د 31 اکتوبر وخت ورکړی چې دوی دې په رضاکارانه تور باندې پاکستان پرېږدي. دا فیصله په داسې وخت کې وکړی شوله چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه دا وایي چې په زیاتره حملو کې هغه افغانان ملوث دي کوم چې په غیر قانوني توګه باندې په پاکستان کې وخت تېروي. په دغه فیصله باندې نه یوازې پاکستانیانو بلکې هغه رجسټر افغانیانو کوم چې قانوني دستاویزات لري هم د خوشحالۍ څرګندونه وکړله. د دې حوالې سره په پېښور بورډ بازار کې د سبزۍ خرڅونکي یو دکاندار او د افغان تاجرانو صدر سنو ډیجیټل ته وویل زما ذکي الله دی او زه د افغانستان اوسېدونکی یم. یاره زه خو خپله چې رښتیا خبرې زما یاداشت ماته پته نه لګېږي چې زه کله راغلی یم خو زموږ بالکل اسناد لرو رجسټر یو د او که نیک مثلا بیا هم کار نه کېږي نو ښه خبره دا ده چې په ښه عزت باندې او ښه په سهولت باندې خپل ځای ته ځان ورسوي. داسې یو اسناد ورسره چې یو سړی په ملک کې ګرځېږي چې دومره ثبوت خو ورسره که نه په دې بیا نه پولیس ملامت دی نه بل سړی ملامت دی بیا نه باید پولیس ته څوک لاس ونیسي نه حکومت ته لاس ونیسي. رالوی شولو شکر الحمدلله موږ سره د پاکستانیانو داسې رویه ده چې موږ دا د حکومت کوم اعلان کړی و چې افغانان دې ټول وځي د کارټون او ټولو سیسټم دا روان و ډېر پاکستانیان موږ پسې خفه وو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سید نقیب باچا زه چیرمن د متحد افغان تاجر اتحاد یم او وایس چیرمن د متحد علی شورا فار افغان فیجیز دغه وایس چیرمن. اطمینان ورکوم چې چا سره پی آر کارت ای سی سی کارتونه وي دا یو افوا ده د پی آر کارت او د ای سی سی کارتونو خلاف هغه خلکو ته د پاکستان حکومت هیڅ نه وایي او نه ویلی شي په دې چې دا د یونیسیار سره په هغې سینونه او خبرې او د هغې په مشورو باندې دلته راغلي. کوم ورونه چې د پاکستان حکومت وایي چې دا انلیګل دی او دی د 15 اګست 2021 نه وروسته راغلی نو د هغوی خلاف دی یو اکشن شروع کړی دی. زما هغه خلکو ته دا پیغام دی چې دغه څو ورځې نور هم تاسو انتظار وکړئ که چېرته ستاسو هغه سرنوشت معلوم نه شو نو دا به ډېره ښه خبره وي پوه شوئ چې په خپله خوښه باندې ووځئ ځکه چې دوی 31 اکتوبر پورې ټایم ورکړی دی او هغې نه وروسته بیا دوی ګوري نه. خو زه بیا هم اپیل کوم حکومت پاکستان ته چې تاسو په خپله فیصله باندې نظرثاني وکړئ. بل طرف په پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسېدونکو د ویستو په فیصله باندې قبایلي مشرانو او سیاسي خلکو هم د خوشحالۍ څرګندونه کړې. افغانستان له درومو موږ په خپله زابله ورستلی وم 15 ورځې وړاندې او بالکل د افغانستان ویزا مې لګولې او په پاسپورټ باندې تللی وم ولته باقاعده په ایرپورټ باندې په هر ځای کې چک پوسټ باندې د موږ پاسپورټ پې چک کېدلو نو دغه شونتې که دو دلته کې رودرومي مو کم قانوني دستاویزات دي دا چې کېږي په دا پکور دو چې دا د دنیو د ټولې دنیو یوه فرموله ده د یورپ ملکونه چې کم کامیاب دي امن و امان کې ده په دا وجه ده کې محمد الله صاحب چې ولته هر سړی آیین او قانون فالو کوي. افغانیان وروریان دي د موږ ما خفه کېږي چې د چا سره قانوني دستاویزات دي هغوله هیڅ قسم مسله نشته دی او باقي چې کم خلک شناختي کارت نه لري پاسپورټ نه لري نو هغه افغانیانو وروریانو لا هم نقصان دی د ملک لا هم نقصان دی او موږ لا هم نقصان دی ځکه چې په ملک کې کله تخریب کوري کېږي نو هغه خلک چې کم دي هغه خلک کې کوي چې هغه په جیب کې کم شناخت نه لري او که هغوی یو شناخت په جیب کې وي هغه شناخت ګدي ځکه چې نن سبا دا حد له دهشتګردي ورسېده چې دا په پلین باندې کېږي چې سرنومای ګیره شي چې ویخلی پته نه لګي او چې ویخ طرفه یې هغه شي چې بل سار پته نه لګي نو د هغې دپاره صرف د دهشتګردۍ دا یوه فرموله ده چې هغه کس که هغه خودکش وي که هغه بمبور وي چې هغه په جیب کې شناخت نه لري نو د دغې وجې نه دا اعلان شوی دی د دواړو ملکونو په خیر کې دی د امن و امان دپاره دی دا په دا باندې د یو ملک هم خفه. د دغه فیصلې وروستو په پاک افغان پوله تورخم ګیټ باندې د افغان مهاجرینو په رضاکارانه تور باندې د واپسې عمل هم شروع دی په کوم کې چې تر اوسه پورې د 800 نه زیات خاندانونه په رضاکارانه تور باندې افغانستان ته تللي دي.